بسم الله الرحمن الرحیم د ګل نایب د یوټیوب چینل ګرانو اوریدونکو کتونکو سلام آداب او احترامات نن موږ یو پر ډېر درناکه موضوع باندې خبرې کوو انصاف پتا سو کوي زمونږ د پښتنو خبرو ته زمونږ د خلکو زمونږ د خیرات اظهار کوو هغه ته اکثر زمونږ بعضې د پنجاب ملګری شکمن ملګری هغه ته شک په نظر ګوري موږ ته غداران وای کله څه وای کنه خو چې په ډاګه یو بنصافي کیږي نو په هغې خبره کول پکار دي که هغه هر څوک هر څه چې وایي تاسو وګورئ چې نن سبا په جي ټي وي باندې یو ډرامه شروع ده د مینار پاکستان د یوې لحظې خبر ورکړل کېدی شي ولې د یو جنۍ سره زیاتې شوی موږ د هغې مزاحمت کوو ټیک شو سمړي ویشتلې خو پکې اندې شوي که نه خو زه دا خبره کوم چې په 14 اګست باندې چې کوم دغلته کې دا ډرامه شوې ده په 14 اګست باندې په کراچۍ کې یو خاندان ته بم غذار شوی دی او په هغې کې 7 پښتنې ښځې او 7 د هغو بچوړي یعنې 14 پښتانه په جمع باندې مړ شوي دي او هغه ختم شوي دي د هغو جنازې سوات ته راوړی شوي دي ولې د پښتو خبره ده وایي نه تور ګونه نه سپین ګونه نه دهشتګردو نه د چا سره لینډ دین ولې دا شوي دي حکومت په دې هکله باندې څه اکشن وکړو کم غم رازي ښکاره کړه کم تضیعت یې وکړو کم اکشن وکړو چې هغه قاتلان ونیسي زمونږ وزیر داخله څه وایي زمونږ وزیر داخله په یو خبره باندې ډوډۍ خوري په یو خبره باندې ملک وخوړو دغه یو سیټو سره دی د شیخ رشید سره که نه او لګیا دی د نون نه شین جدا دی او د شین نه نون جدا کوي په دې کې لګیا دی او په ملک په مخه اړې ګړې کېږي هغه اړو په هغې باندې د هغو په غوږ باندې اړو سپږه نرغړي په ډاسو کې ګاډی بلاست شو د دې ځای نه وایي چې نه په ګاډي کې فرق و د هغې په انجن کې فرق و دا دهشتګردي نه او په هغه ټایم پسې بلوچستان کې چیني سفیر راپسې بیان ورکړ نه وي دا دهشتګردي د دې خلکو سره ټوغو ته ګوره چې نه وزیر داخله هلته ځي نه وزیر خارجه ځي نه هغه د سی پیک دغه چې کوم هغه عاصم باجوه نه هغه لاړ د هغې نتیجه څه شوه چې هغو هر څه راوغوښته لاړو چین ته دا ولې پس د هغې نه پسې د بیا قمر باجوه پسې چین ته منډې وهلې وزیر خارجه پسې چین ته منډې وهلې زموږ نه غلطي شوې ده بھائی تاسو کوئ څه میډیا ته وګوره که هر یو چینل دی هغه دقه خبرې دقه ډرامې د مینار پاکستان اخواړی او دخوا اړی او زمونږ چې 14 زنانه بېګونه او د هغو بچي هغه په بم کې شهیدان شوي د هغو اړو څوک نوم نه لي په یو میډیا باندې ولې دا د پښتون غریب دا وینه دومره ارزانه شوه چې زموږ سره به دا ټوغې کېږي دا شته ټوغې چې زموږ سره مخکې شوي هغه لګې وې د 2007 8 9 د 10 پورې زموږ سره 4 کاله چې زموږ انفراسترکچر تباه شو زموږ سکولونه زموږ مدرسې زموږ کالجونه یونیورسټۍ هغه تباه شو موږ د سټ ته لوري او د مارۍ نه الارټ کړی شو سنه هغه زموږ جایدادونه زموږ هر څه ضبط شو په بمونو موږ واولتو زموږ په هغه کې څه چلو دا یو ملک ته یو مسلماني ده ایک پاکستان نو څنګه دا یو ملک دی چې موږ سره دا کېده په لاهور کې په بسنت باندې جګړه ده په ویلنټاین ډے مناویږي دا څنګه یو پاکستان دی موږ یو مسلمانان یو ورونه دي چې په کار خو دا وه چې په سوات کې یو سکول اولته وی نو په کار دا و چې د سوات او ګلګت چترال نورې د کراچۍ پورې چې ټول سکولونه بند وي او ټول سټوډنټان میدان ته راوتې ناست وي چې دا ولې په کار خو دغه ده نو زمونږ غوښې په اولته زمونږ واړه په خاورو او په وینو کې تسخېدل او دې هلته ویلنټاین ډے مناوه په بسنت باندې جګړه ده چې باجوړ تل پکار دي کورنۍ دا غټه هلته ایشو او په اسلام آباد کې 2008 الیکشن شو نو د اقتدار بندرباند کېږي او زمونږ چا سره اړو فکر نشته بیا چې کله هغه شی دې ته ور واوړېدو
او الته بیا شروع شو نو بیا د سره د پاکستان غم پیدا شو بیا وسره د اسلام غم پیدا شو بیا وسره د ټول ملک غم پیدا شو چې دا خو موږ دغه کیږو نو بیا دغه شروع شو او دغه نتیجه موږ سره وته چې موږ ته بیا په اٹک باندې پاټک ولګي د یو پښتون باندې راځي دا ټول دهشتګردي دا خو زمونږ انجام دی او دا خو زمونږ سره د دې هغه سلوک دی چې موږ په خپلو وینو زه موږ په خپلو قربانو دلته دهشتګرد ایثار کړو منع یې وکړو چې هلته نه ځي او هغې انجام زمونږ سره دا راووت او زه تاسو ته حیران یم سواتیانو چې تاسو له 14 جنازې دلته رالې او تاسو ټس یې مس نه شو نه یو تپوس وکړو دا خو که نن په خوازخیله په ډېره سبب بیا په تاسو باندې په کار دی چې ټول سوات راوتی وی روډونه یې بند کړی او ناست وی د هغې پورې ناست وی چې څو د دې قاتلان د دې دغه شوی نه وزیر داخله او حکومت د دې ذمهواري نه وی اخیستی دا خو تاسو ته حیران یم چې قومه تاسو دومره سواتیان تاسو دومره د بېحسه ولې شوئ تاسو دومره په خپلو وینو په خپلو بچو په خپلو زنانو به ننګ کله کوئ چې تاسو دومره ځان ننګاره کوئ ستاسو سره بیا دا چل کېږي اوس بله نه به شروع دی بیا به تاسو صادر په اوږه اچوئ ځای به خلک به څه وایي چې وروره دا تاسو ځان څه کار راکړی په دویم ورځ راکړاسې یو پیر او پناه درکړه خپل هر څه یې درکړو اوس تاسو بیا را روان یې زمونږ دغه سوچ دی په یو بل کې موږ اړم یو په یو بل پسې خبرې کوو په یو بل کې موږ په مختلفو پارټیانو کې تقسیم کړي یو په یو بل کې لګیا یو ټیک وای پارټ خو د دې پارټیانو نه لږ راپاسئ راچوت شئ د خپل مفادو د خپل استحکام د خپل علاقې اول سوچ وکئ ستاسو سره چې دغه وشو نو په کار دی د تاریخ دا سبق دی چې تاسو راشئ یو جرګه شئ او کښېنئ چې هغه شته خو زموږ سره وشو زموږ کورونه هر څه تباه شو کورونه یې تاله شو چا د اسلام په نوم باندې مړې حلال کړې چا د استحکام پاکستان په نوم باندې مړې حلال کړې چا سره سي چلو کو چا سره سي چلو کو نو وس په کار دی چې اوس موږ را جمع شو اول کښېنئ په دې باندې جرګه شئ د ټول سوات خلک چې بهی دا شته چې زموږ سره وشو نو دا چا وکړو دوست څوک دی او دشمن څوک دی او که چېرې بیا داسې حالت راشي نو چې موږ به څه کوو نو کم از کم د سوات په سطح خو یو جرګه جوړه کړئ په کلي کلي کې جوړه کړئ چې که داسې دغه راشي چې د هغې یو کس ته موږ بیا اطلاع ورکوو او هغه راځي او هغه بیا زموږ سره یو ځای ناست دي او زموږ سره ټول جرګه چې موږ فیصله اخیستی شو چې زموږ کوم دشمن دی یا زموږ سره د اسلام په پرده کې یا د هر څه په پرده کې زموږ سره کوم زیاتې کوي زموږ واړه حلالې زموږ جایدادونه لوټ کوي زموږ سره زیاتې کوي چې موږ د هغې مخنیوی خو کولی شو چې چغه خو وهلی شو نو زموږ سره د پښتنو خو په هره طریقه دا شته چې موږ مخکې تباه شو د افغانستان په جنګ کې موږ یې ورننیستو په خپل په ډالر یې په جیب کې کېښودی زموږ حکمرانانو د اسلام په نوم باندې چې کوم سیاست کوي د اسلام ملانو د ټولو د ګلبدینو د هغو څه د هغې کېښودو او د بارودو خوراک زموږ عام خلک شو ورونه زموږ وسو په جنازو کې او په جوماتونو کې په دماکو کې موږ واولتو کم په دې کې اولتی دی عام سپاهي عام پولیس عام خلک هغه ټول تباه او برباد شو د دې غلطو پالیسو د دې غلطو د چلونو هغه دا چلو کو نو په کار دارا چې موږ دا دغه کو چې په دې باندې موږ سوچ وکړو راجم شو دا جنازې په مخ راځي او موږ هغه وسولو او په وګو باندې موږ ږدو او زو خوخوي زمونږ د اوږه صرف د دې لپاره چې دا بې ګناه زمونږ ملګري چې کم دي زمونږ پښتانه چې کم دي زمونږ مظلومان چې کم دي هغه به موږ جنازې رالو او زو به نو په تاسو کې که څه مسلماني که څه پښتونوالی د پکې خو مهرباني وکړئ د دې څه مخنیوی وکړئ راوځئ دا ینګ کسان راوځئ سوات ته راوځئ د خط د چوکونو ته راوځئ او د دې دا حکمرانان چې کم دي وزیر داخله دی دا مراد سعید چې دی سلیم الرحمن دا دغه دی چې دا خرشتې پرشتې کوي او ګرځي راګرځي دا راونیسئ چې تا موږ څه کړي ته قدر کراچۍ ته تللی هغه خلکو ته دې لاس پت کړی د دې خوازخیله به هم څوک د قومي سلوي ممبر به یې که نه هغه څه چل کوي ډېرې څه شي نمایندګي کوي نور نمایندګي صحیح د هلته تللی کراچۍ ته چې وایي تا 14 جنازې مال راولېږلې ولې د سین حکومت نه تپوس کړی څه بیان ورکړی تر اوسه پورې دا خو پکار چې تحریک اسلام انصاف ته که څه شی دی دغه انصاف دی چې دی اول د خپل کسان اول راپاڅېدي دي تپوس کوي ګریوان ته لاس واچوي که نه دغه د انصاف د تحریک انصاف صرف دغه معیار دی چې عمران خان علیه السلام څه وفرمایل او حیدر صاحب څه وفرمایل جو بس هغه ټیک دي د دې تاسو تپوس نشئ کولی چې دا جنازې د څه موږ له رالې
د دې څوک ذمہوار دي په دې باندې سب په ما تاسو څوک ونیو دی به دا تاسو نه کوي دی ووټ نه راغسته او که دې نه کوي نو تاسو قومیت تاسو را پاسئ بغیر قربانۍ نه هیڅ نه کېږي تاسو دې ته پته مې چې په کلي په منګلور په چارباغ او په هر څه کې قتلیام شروع تاسو به راوځئ لږ ځان ژوندی کوئ چې د دې زور ظلم نه خلاص شئ د پنجاب چې یو معمولي واقع شي په هغې وروره ټول چینل لګیا دي او زما 14 کسان بې ګناه مړي ماله په سرو ویرو کې رالم د هغې نه یو چینل خبره کوي نه یو اخبار خبره کوي نه هېڅوک د هغې خبره نه کوي نه یو سیاسي لیډر د هغې خبره کوي ولې زموږ سره دا کېږي دا څومره د افسوس خبره ده دا څومره د دک او د درد خبره ده په دې چې څومره سړی وژاړي څومره په افسوس وکړي نو هغه کم دی اخر زمونږ د پښتنو وینه دومره ارزانه چې هره پیره به دا په مختلفو بانو باندې به دا بهیږي او زموږ سره به دا چل کېږي او نه به زموږ څوک تپوس کوي او نه به د هغه کوي د حکومت داسې شی دی د انټلیجنس ادارې د سره پاره دي په زرګونو په لکونو په کروڑونو اربونو روپۍ په دې نه لګي دا کوج نشي لګولی چې دا کار په کراچۍ کې چا وکړو انټلیجنس ادارې د څه شي دپاره دي که د دې په حکومتونو کې ګوتې کېستلي حکومتونه به اړی راړی په دغه کې به لګي دی به بل څه کار نه کوي خپله ډیوټي به چېرته نه کوي دا وزیر داخله څه چل کوي د سره دنیا خلک دی ده تر اوسه پورې څه چل وکړو په ته پسې پنډې ته تلل پکار دی دی ګروان نیول غواړي راکوشلی دی لال حویلی نه چې ته څه چل کوې ستاسې ډیوټي ده ته به دغه د نون نه به شین جدا کوې د شین نه به نون جدا کوې بس نو ما نن په دې خپل چینل کې تاسو ته دا خبره کوله چې مهرباني وکړئ بیدار شئ که نور څه نشئ کولی چغه خو ایستی شئ که نه خبره خو کولی شئ که نه ګنګوسیا خو کولی شئ که نه د چا اوس لاس چار رسي په اخبار کې ویلی شئ که نه چغه خو ایستی شئ که نه او که دا نشئ کولی نو بیا به سره د دې نه زیات کېږي دا مې راته پیشنګویي وکړه او حرام که چا په قلاره پرېښودی نن سبا به ځان په زور ځای جوړی نو ژوند به تېری په زور به خپل حق او د هغې تپوس پکې که دا نه کو لاندې لږ د ځان خاموش خو دا داسې خلک دي له پاسه به باندې پرېږدي میده کوي به او دوی په مخه رواني نو که دغه میده کېدو ته تیار یئ چې خلک د باندې خپې کېدي نو ځئ او که نه تاریخ وګورئ بغیر قربانۍ څه نه کېږي نو ځان بیدار کوئ خو د خپل حق تپوس وکئ د خپل ژوند تپوس وکئ د خپلو خوبتو تپوس وکئ د خپل دوست دشمن تپوس وکئ چې موږ به د کمې پورې دغه شان د دې بمان خوراکي یو موږ به کمې پورې د بارودو وګورو زموږ ګناه څه دی موږ پاکستانیان نه یو زموږ سره یو شان حقوق زموږ سره یو شان دغه نشته د لاهور یو دغه شوی دغه ډرامه مینار پاکستان کې شروع د 14 اګست کله شوی تر اوسه پورې وروره په چینلو دغه ډرامه روانه ده او زموږ د مړو تپوس نشته زموږ چې په سور وینو لم دیودنې د هغو تپوس نشته نو دا تپوس به موږ کوو دا چغه به موږ وهو دا د پښتونولۍ په دغه باندې هم زما حق جوړېږي د اسلام په امر هم جوړېږي او د علاقې په کې چې موږ اوسېږو د سوات په هغې هم زموږ د حق جوړېږي نو زه دا اپیل کوم چې په خپل ځای باندې چې هر ځای یې په دې باندې سخت احتجاج وکړئ او خپله خبره وکړئ چغه پې ووهئ او دومره احتجاج وکړئ چې د دې خلکو پته ولګي او دا چې چا قتل کړي دي چې هغو دا قاتلان نه پیدا شي او هغو له قرار واقعي سزا ورکړی شي ډېره ډېره مننه شکریه د الله په امان